دې مو خیر کوي الله خو مقام دومره ډېر ډېر کړی خو که چېرته یوه زنانه داسې وي کتابې لیکلي علما نوستي فتوې لیکلي دي یوه زنانه داسې وي چې ډول ولګېږي ګانې بجانې مجلسینه ولګېږي نن سبا دا ډېر شوي که نه دي ډېر ګانې بجانې مجلسینه چې لمین ونسي پې باندې هم ډي جې مجلس سرغوړي دی نه خبر دی که نه یې خبر او نکاح وکړي سنت عمل دی 3 ورځې مسلسل ډي جې غږوي او د کلي ښځې وې ترسي د سر نه یې پټاکې زکړې وي او د هغې نه بعد هغه په ګډي کې د پردۍ خلکې په مخ کې ای ښځې د الله لعنت په تور ورېږي د الله لعنت په دې وجه باندې او که سړی دی په دې خبره خواښ و څه یې نه دی ته وې د دې د وجې نه چې کله کله د دغه مجلس په ټیم کې د الله حبیب فرمایي سه ګناهونه یې داسې یاد کړي چې کله سړی په دې کې لګیا شي بیا د ده نه ایمان خارج شي نو چې ایمان خارج شو عزتمنې په دې ټیم کې د ښځه که ښځې نه ایمان خارج شو که د سړي نه خارج شو جدا کېږي په دې وجه باندې اگر چې دلته تنبیهندو دا خبره تنبیه دو په دې کې دا ښځه د ته وینې چې منکر ولادو په مجلسې کې ګډېږي ډیجې ته ګډېږي د مو بچی دو ګډېږي نو اول خدا د پښتون دو پر ډېره د بېغیرتۍ خبر د خفه کېږئ به عزتمنې دا د پښتون دو پوره د بېغیرتۍ انتها دو دا د اسلام نه لرې کول دي دا د جهل انتها دو د الله حبیب فرمایي د مو په امت کې بو دا ګانې بجانې مجلسینه ولګېږي نو الله به دغه خلک په شپه شپه کې خنزیرون او بېزګیون وګرځوي عایشه فرمایي یا رسول الله تو په امت کې ها د مو په امت کې اجتماعي به نه تبه کېږي لیکن انفرادي الله به دا عذابینه پرولي او بل روایت کې رسي الله به زلزلې پرولي بل روایت کې رسي الله به طوفانینه پرولي یوه روایت کې د بخاري روایت ته الله به د اسمون طرف نه تندرین او کونې پر نازل کړي کله چې د الله پاک نه غفلت شي کله د الله نه توجه کټ شي کله د دین نه توجه کټ شي به د الله حبیب فرمایي کله به تندرینه در باندې نازلېږي کله به زلزلې وي کله به طوفانینه وي وایي زنانه وي یوسول بل هم د ته کم سړی ته هم توسې ته هم چې ښځې ته الله څومره مقام ورکړی خو کاش کې چې د ښځه په خپله باندې د ځون مقام تباه نه کړي په ټچ موبایلۍ تباه نه کړي په لرې ګاډې وډې تباه نه کړي ای زناناوې بله خبره وروه د ښځې ته الله څومره مقام ورکړی ښځې ته الله یې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی الله فرمایي ای ښځې په کیر کې کینه بار مه ووځه بزورۍ کې مزدوري مه کا نړیواله دنیا انګریز او هغه د انګریزونو زمن هغه موږ ته یې علما وې ته چې تاسې علما وې یا مسلمانون ښځې ته څه نه ورکوي حق نه ورکوي دی حق څه ته یې حق دې ته یې چې ازوده یې پرېږده ازوده یې چا غوندې پرېږده دی ګدې غوندې چې چیرې لوړ او څه وشول نه اسلام ډېر مقام ورکړی الله یې وقرن فی بیوتکن په کیرې کې کښېنئ بر مه ووځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی د دور جاهلیت غوندې په کوڅې کې او په بازورۍ کې یې لیدلې منډې مه وایئ تاسې به یایئ چې دا خو یې چې په کیر کې بند کړه لکه چې سزو یې ورکړه نه نه عزتمنې سونا قیمتي وي که نه وي قیمتي جواب ورکوئ دارنګې زمرود قیمتي وي که نه په څه ډبه یې قیمتو بندوو هغه اول په یوه ډبي په رنجې کې بند کړي بیا یې په ډبي کې بند کړي بیا بل غټ ډبي ته یې ورچوي بیا یې په کیر کې هغه کمرې ته وري چې څنګ ته وي کونجي وي پسې بیا یې په هغې کې په غټ سیندکه کې کېږدي بیا یې د هغې نه بعد د هغې کونجي ووایي ویلې سونا قیمتي دو اسلام ښځې ته یې چې ډېره قیمتي یې په اسلام کې د ډېر مقام دی ته چې څومره پټه وې قدر به دې وي ته چې څومره په پرده کې وې قدر به دې وي ته چې کله د پردې نه بهر شوې بس د تو د یوه حیوان په منځ کې بیا فرق نه شو عزت دې بیا تباه شو عزتمن اسلام مقام ورکړی که نه چې په کیر کې ښځه کېنوله سړي ته اسلام ووایي چې نفقه یې په تو واجبه دو داسې دو که نه علما وې د ښځې نفقه په سړي واجبه دو سړي ته یې چې ته به ټوله ورځ مزدیراوې تر کې کیر کې به د ښځه اول چاره کي د چارې نه وروسته به څه کي تودو پوره سینګار کي چې تودو پوره سینګار کي الله تعالی یوه روایت کې رسي د قبیل عمرې برابر اجر الله ورکوي بل روایت کې رسي الله د مطلق عبادت برابر اجر ورکوي
ویل کوي خو چې کله دا ښځه خپل خاوند ته سینګار کړي په بل چاته نه په یې باندې هم بیا رسم عزتمنې بیا متوجه شه نو سړی به ټوله ورځ غریب مزدرا کړي د خپل سپین مخ به تک تیر شي په بازار کې به لګیا وي د بل چا لوس لوندې به اموني کړي د بل چا لوس لوندې به سپکې الکې برداشت کوي په نیکرۍ کې به افسرونه ته سلوټینه کړي په بهر ملکي کې به په کولې کولې مسافرتي کړي سړي ته یلې چې هر څه قربان کا د هر څه وکا لیکن ښځه د کیر کې ننوي سوره کا په پلنګ کې د نوسته بي مړۍ ویر کوا عزت اسلام ویر کړو کنه یې کړو ویر اے مغرب تعلیم والا اے د لړمې کاله تعلیم والا اے د انګريز زمانه دا خبره مکه چې اسلام مقام نه دی ویر کړای یو خبره بل هم کې مغرب والا وی چې قران کې الله یلی دی چې د دوی خزه برابر د دوی خواندې برابر به یو ورته حساب لوي دا الفاظ مولدلی کنه خبر یې کنه یې مو ته خو میراث نه ورکو کوي نو څنګه مو خبر شو لو عزت منه دوی خواندې ته د یو ورته برابر یا د دوی خواندې د یو ورته برابر الله یې چې څه ورکوي میراث ورکوي نړیوال کافر یې چې عین ظلم یې کړای سړی ته د یو د دوی ویل داسې کړی دي عزت منه تو څه نه تاسو کا خزه ته صرف د جوب خرچا د وریر د پیرا د نیمه خرچه برابر ورکړي ځکه چې د وریر نفقه د بلوغت نو ورسته په چا نه دو واجبہ کا واجبہ دو جواب ورکوي واجبہ دو نه دو واجبہ خزه د بلوغت نو ورسته خون ته ور کړه خون ته وی چې تبه وي ترګټي او خزه به پلور کېرنا هغه د دوی دی وریر برابر دوی خوان دی میراث ور خپل جوب ته وی چوي نو چا اسلام د اسلام حق ور کړو که مغرب ور کړو جواب ورکوي خزه ته د پیرا دی و وریر نیمایی برابر دی جوب خرچا ور کړی چې دا په جوب کې کېږي دا دیتا نه د زمانه نفقه په تو واجب دو نه د ورنه در باندې واجب دو نه د خواندې در باندې واجب دو نه د خوند در باندې واجب دو نه د خوخي او د سخر د لوري دی وکس نفقه نشتا لیکن سړی ته چې زمانه نفقه د بلغت رسې په تو واجب دو خزه په تو هم په خزه ول در باندې واجب دو مېرو پلور چې پلور د وفات شي دی هم در باندې واجب دو چې دای بډګون وي د داسې ورنه خوان دي چې تو نه وړوي او د کور روزګور نه بیا هم در باندې واجب دو اسلام خزه ته مقام ور کړو کنه یې کول جواب ورکړي د مو په خبره خو ان شاء الله پیږي کنه پیږي بیا وروا یو سړی چې کله د ټوله مزدوري وکړي مخون ټیم کېر ته ورغلو مزدګار کېر ته ورغلو خزه کولی خندا وکړه خند پېشنی وکړه خوږه خبره وسره وکړي خوان ته ور منډ کړل گیټ ته دروازه ته پولیس کې پاند ور سره دو هغه یې نه ونی ولا الله د موت په خزه هم رحم وکي دا سه خزه دي اما کې حیا او ادب ختم دي سړی بلوندونو سویدي په پکاټ کې لوستوي سړی به غریب سامانر کر شي او دی به مخ نه دی دا سه دو کنه دو دا ټوله بربادي مې د دنیوي تعلیم دی وجنه دو په خدای قسم کنن د مو حیا لوړه دو هم دنیوي تعلیم موږ هم کړه خفکه ما خو موږ ته پته لګیدلې چې موږ څومره تباہ په تعلیم کې څومره دربدار وو حیا ختم و ادب ختم و د کیر تبعی میں جوڑا وا زمن نفرمان هر څه تبعی د دنیوي تعلیم دی وجنا خو عزت منه چې کله د دنیوي تعلیم سره دینی ګډ شي د ډیره خبره دو د ډیره بهتره دو بیا کته ډاکټر وی چې عالم نه معلومات کې دی دین والا د دین د گزاران والا زکه چې دین میں مقصد دی ډاکټری د مقصد نه دی یو ضرورت دی د دنیا یو کسب دی لکه سړی چې مزدورا کې امونی کې دا د پیسې د ګټل یو معاش طریقه دو البته چې کله خدمت خلق وکي بیا د ډاکټری هم خبره دو بیا پروفیسوري هم خبره دو چې د خلک ذهنی نه جوړ کې بیا په سکول کالج کې چې کله یو ماستر وي بیا ماستری هم خبره دو چې قرآن مطابق وي او د مو جوان د علما ویل نه متنفره کوي نن قسم په خدای دې تکم د شپړسم پاس نه چې وته په څوکې مسالې تاسو نه وکي نه خبره یې کنه وی نه خبره زنانه مو ټول د شریعت په خلاف روانې دي زنانه ته مو د پردې پته نه لګيږي وس چې په دلیار کې زرت لم زنانه مې ولې سترګې نه ټیټې کړې او خامخا ول نظر سړی وچت کی هغه لباس هغه پردا ای زناناوي ای تو سه د کیمه جمه چې دا هم پردا غوړي په دې جمه باندې به هم پوس یو بکرا په سر کوي کچرته لباس چته جواد کې چې دا مې پردا دا پردا کله هم نه دو علما به دا سدو کنه دو د خزه لباس کپڑے په خپل یو پردا دو چې کیم لباس یې اچولای دا په غټه بکرا کې پټوي د خیر رسې
پټوي د پښې د نیکونې نه ونسه د سر د ویښتونې راسې ښځه ټوله پرده دو قیمتي دو ځکه دا ښځه داسې پرده به وکړي عزت منې تجربه وکړئ بېادبي ده په کورړه وره معاف وي زه داسې یو ملایم لږ سپینې یلی کېږي خو مجبوري دو چې وی نه یو بیا څه وکړو تاسې تجربه وکئ چې چا بیبي بېادبي ده په کورړه وره معاف وي په بزرګ کې ګرځي او د چا بیبي په خپل کیر کې نوستوي د دې مینا د دې محبت د دې فرمانبرداري د دې هر څه به د هغې یوې نه زیات وي چې په بازار کې ګرځي دا تجربه مو شته که نه مو شته نو ای عزتمنې هغه بچی اهم محفوظه کا مخلوط تعلیم ته یې مه ورچوه دا د پښتون د اسلام د غیرت د دې ثقافت خلاف خبره ده چې د مو جوانه بچی وي سبو وخت خوشبویي ولګوي په رشکه کې کښېني او ټکټکای هم راخوستی ټکټکای پېژنئ که نه تسبې ول چې کوم مشین دی او خلک یې دی جوت کړی بېادبي د معاف وي رشکه کې ټوله جوته وي او کپړې جوتې وي او ټکټکای راخوستې وي چې زه ډېره نیکه ښځه یم په خدای مې د قسم وي چې ټول عمر ذکر وکړې ټول عمر د قرآن تلاوت وکړې نفلونه وکړې چې پرده د خطو وي دا عبادت د الله څنګه نه قبلېږي حدیث مبارکه شته دا فایده نه درکوي البته په ټیم کې فایده درکوي چې کله ته پرده صحیح کې بیا قرآن تلاوت وکړې ته چې کله د سر هغه صدر نن د اکثر زناناوې په سر صدر وي خو صدر یې نه وي باچولی علما تشریف فرما دي د بخاري شریف د ترمذي شریف روایت دی اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري د هغې روایت دی رسول الله مبارک فرمایي مو په امت کې به داسې زنانا روشي چې دی به بربنډې وي کپړې به یې وغوستې وي خو بربنډې به وي صحابه تپوس کې یا رسول الله کپړې به یې وغوستې وي بربنډې به وي دا به څرنګې وي وي چې دا به هغه ښځې وي چې کپړې به یې وغوستې وي لیکن نری به وي نری نن ښځې کپړې وغوستې وي ډېر جوان چې کله تبلیغ ته لوړ شي بیا خپل کیر ته نشي ننوتلی ولې نشي ننوتلی څه وجه ده وي چې خپلې خرکۍ مې داسې کپړې وغوستې وي چې زه ورنه شرمېږم نشم ورکتلی خپل په کیر کې هغه غیر محرم وندیارې مې داسې کپړې وغوستې وي چې زه کیر ته نشم تلی ا د دین نه خبر شي چې څومره ګناه دی د دې خبرې نو رسول الله مبارک فرمایي دا هغه ښځه ده چې کپړې به یې وغوستې وي خو بربنډې به وي چې دی به نری جمې وغوستې وي نری دی ای سړی توسې ته هم یایم د میډیا په توسط هر مسلمان ته یایم چې کله کپړې رورې کېرته کپړې کې اول صدر کسه صدر چې صدر یې نری وي مای وې تروره او که بیا یې رورې بیا لوند شمیس وې تروره چې د دې سر جوات ته د الله په لعنت کې دا ښځه پټه ده د الله لعنتي نه پرورېږي په دا ښځه باندې یوه ښځه د رسول الله مبارک فرمایي جمې وغوستې دي خو تنګې دي تنګې جمې بډې ټچ مو ته ورته یایو اندامونه یې کېلدلی کېږي وجود یې کېلدلی کېږي د الله حبیب فرمایي دا ښځه په دې باندې د الله لعنت وي او د تمام امت مسلمه د لعنت وي دا ښځه باندې یوه ښځه وي جمې وغوندې بېادبي ده په کورړه وي وره معاف وي لیکن جمې پیرا د ګنډې نه هم پوس کړي وي داسې دو که نه دو مولوي صاحب ډېر سره جمې وغوستې وي د الله حبیب فرمایي چې ما ښځه لنډۍ جمې وغوندې په دې ښځه ده هم د الله لعنت وي لعنت عزتمنې موږ د لعنت ټکی ډېر وړیکی ګڼو که نه یې ګڼو سیخ وی دی چې لعنت ته وي په تو باندې لیکن لعنت ټکی ډېر غټ ټکی دی لعنت دا منه چې د الله د رحم نه د سړی لرې دی لعنت دا منه چې الله هر وخت ورته په غوسه دی چې کله یې عذاب پر وستو دې نه بل عذاب څرنګې وي عزتمنې چې په کیر کې د ښځې او خاوند مشکلات شته که نه شته په هر کیر کې یوه کیر نه هر کیر کې سوا د علماوې د نیکې خلکې کیرې نه علاوه په هر کیر کې په خدای قسم ښځه او سړي مینه نشته محبت یې نشته وجه دا ده چې الله په لعنتۍ کې د ښځه پټه ده وجه دا ده چې د الله لعنتي نه پرورېږي په هغه کیر کې برکت نه وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلو یا رسول الله اقتصادي حالات مې صحیح نه دي معیشي حالات مې ډېر تنګ دي د الله حبیب ته فرمایي داسې نه وي ته چې کار دی څه دی موږ ته خو عقل پرست یو فورا اول کور ته لوړ شو چې څه شي کور کې څه روزګار کې داسې نه وي ته یایي د الله حبیب ته فرمایي د کیر د دروازې مخ ته د
دې پرده شته که نه دې شته؟ دا خبره زده کوي زنانه بیا هره یوه زنانه هر یو وریر دا خبره زده که. د الله حبیب ته فرمایي کیر مخ ته د پرده شته که نه شته؟ یا رسول الله پرده خو مې نشته د کیر مخ ته. بیا به د الله حبیب ته فرمایي پرده ولګوه الله تعالی به برکت در کوي. صحابه په هغه ټیم تپوس نه کړو، وروسته به یې تپوس کړو چې کله به عمل وشو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. څه ورځې بعد صحابي فرمایي په کیر کې مې برکت شول، معیشي حالات مې ټیک شول. اینه بعد رسول الله مبارک ته راغلم، یا رسول الله په دې کې څه کمال و چې پرده مې ولګولی کیر حالات مې ټیک شول؟ د الله حبیب ته وفرمیل کله یو غیر محرم سړی کله د کیر ننه زناناوې ته ورکسي په دروازه کې او د کیر ننه زنانه د کیر بهر غیر محرم سړی ته ورکسي، الله د کیر نه برکت ختم کی، الله د کیر نه اتفاق ختم کی، الله د کیر نه امن ختم کی، الله د کیر نه په د کیر کې جنگ جګړې شي. عزت من نن هر یو کس په دې لګیا یو کنه یو 15 کرون می خو باوجود دې برکت مې نشته په قرضې وخت هم کنه وما دوه درې مې په دوبۍ کې وي مخکې به چې یو په دوبۍ کې ټول کلی وی چلولو، نن مې دوه درې غوې وي مخکې به یو غو ټول کلی بشنه وي نه کړې کنه وی کړې ټول کلی باسوا. مخکې به یو کس هغه غنم وکړل دومره غنم ول ټول کلی ته ور کول. نن شته عزت منه نن غنم هم خډیره دي نیکرای به مخکې یو نن په هر کې سلویر 15 دي. مخکې په دوبۍ کې به یو کس نن 15 دي کې را دي، مخکې به کاروبار ته یو کس وته نن 15 دي کې را دي، خو برکت نشته. وجدادو چې پردا نشته، وجدادو چې په کیر کې مې دي دین چې چا پیدا کړایم د هغه فرمان نشته، د هغه خبره منل نشته. عزت منه په کیر کې ډېر ځوانون داسې وی چې منځینا به خواندوي یو څه منټه کلیټ شي معذرت وګړم ان شاء الله مين بونه کې ضروري خبره دي هر یو کاس یې باید زده کړو. یو صحابي رسول الله مبارک ته راغلو، یا رسول الله کیر کې مې تنگ دستی دو حالات مې ټیک نه دي، جنگ دی جګړې دي پریشانای دي نفرت دی د هر یو کس نه. رسول الله مبارک ته فرمایي دا د ابتدا د اسلام زمونه و، ابتدا د صحابي الی تزا اسلام وروړی و د الله حبیب صلی الله علیه وسلم. اگر چې په د صحابي کې د عمل نه نه په د کیرنۍ کې د عمل و، خو امت ته تعلیم دی. د الله حبیب ته فرمایي په کیر کې د منځ خو څیک نشته چې په منځ کې سستی کی او خصوصا د سبو وخت المنس په روایت کې راغلی د علماء ته پته دو. هغه صحابي فرمایي یا رسول الله په دې کې خو څه نشته مو په کیر کې. بیا د الله حبیب نه تاسو یا رسول الله چې په چا کې بیا دا ګناوي به یې څه کیږي؟ د الله حبیب ته فرمایي یو کس په کیر کې داسې وي چې د سبو په منځ کې څه وي سست وي، یا په منځ په جمع منځ کې سست وي. د الله حبیب فرمایي په ټول کیر به هغه لعنتین وروریږي، برکت به ختم وي، اقتصاد به تنگ وي، جنگ جګړې به وي، نفرتینه به وي. نن دا خبره عام دو کنه د عزت منه نن خو مو ټول یقین پونی کوي روغلای دی.